جی بالکل دا مهال زه د چتي کلي شاهي کلالی په دغه سیمه کې موجود یم چېرته چې دغه سیلاب د رابطې سړکونه په مکمله توګه باندې خراب کړي دي. دلته کې سکولونه خو مړنګ شوي دي. دلته کې په کورونو کې اوس هم 2 فوټه 3 فوټه چې کومه ده خټه موجود ده. خلکو ته انتخابي تکلیف دی. دا ځای چې چونکې د 400 نه ډېره کافي فاصله کې دی. دې خلکو کې یو شمېر بیماری خورې شوي دي. دې خلکو ته د پری میډیکل کیمپونو ضرورت دی. بعضې خلک چې کوم دي کورونو نه بهر په لارو کې ناست دي. د دې ځای چې کوم سکولونه دي نو هغې کې خټې ولاړې دي. د دې ځای د خلکو غوښتنه ده چې سکولونه آزاد شوي دي خو دغه سکولونو نه دغه خټې ویستل چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دي. دې کې کلاس 4 لګیا وي، استادان لګیا وي، د کلي خلک ورسره لګیا وي او دغه سکولونه چې کوم دي صفا کوي. دلته کې فصلونو ته په لوی مقدار کې زیان رسېدلی دی او د دې ځای چې کوم د خلکو څاروي دي نو ډېر څاروي چې کوم دي دغه سیلاب نظر شوي دي خو ورسره دلته کې ګیا نه میلاویږي. نو د دې ځای د ځایي خلکو دا غوښتنه خو هم ده چې د څاروو دپاره ګیا ډېره ضروري ده چې دا کوم څاروي ژوندي دي چې دا د مرګ نه بچ شي. نو دې خلکو کورونه چې کوم دی هغه کرک شوي دي. خو دې طرف ته د میډیا رسایي یا چې کوم دی د انتظامي رسایي لارې چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې خرابې دي چې څوک هم په دې لار باندې راځي د 400 نه نو دا بابکری ورسره چې کوم دی نو شاهي کلاله چتي کلي دا ټول کلي چې کوم دی نو دا دغه اوبو وښلي دي. د دې ځای چې ډېر بچو راغلي نه د پښتو په وجه راغلي دي خو بیا هم په پښتو د پاسه اوبه راغلي دي یا کوم ځای کې چې پښتۍ نه دي شوي یا کوم ځای کې پښتۍ سوری شوي دي نو د هغې په وجه باندې دې کلیو ته زیان رسېدلی دی. نو فلاحي ادارو له ضلعي انتظامي له حکومت له پکار دي چې دا کلي په پام کې وساتي او دې طرف ته جي پاملرنه وکړي چې دې ځای دا رابطي سړکونه چې کوم دی نو دا ټیک شي نو دې ځای ته به رسایي چې کومه ده هغه ډېره اسانه شي. جي